دیوکی المؤمنون مومنان یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم بشکا پخذ استاسو کی و اولادکم پبچو استاسو کی عدوا لکم دشمنان دستاسو دپارا پحذروهم نزان بچ قید دین ویرگی دینا پحذروهم نو ویرگی دینا سنگ ویرگی مطلب داری چې دا وپیژنئ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم ستاسو په ښځو کې او ستاسو په بچو کې ستاسو دپاره دشمنان دي. دا آیت یو تفسیر مطابق د بعض صحابو په باره کې نازل شوی دی. دا لکه یو په هغې کې حضرت عوف ابن مالک اشجعي رضی الله عنه دی. د دوی بچي ډېر زیات نو کله به چې دا جنګ له تلو نو هغې به ژړل. دا به داسې شو چې زړه به نرم شو او ده به ویل چې بس زه نشم تلی بس او ورته یې ویلو چې ته مونږ چا ته پرېږدې ته روان یې چا ته پرېږدې نو هغه پاتې شو. دغه شانې نور ګڼ صحابه کرام داسې وو چې کله کله به هغوی جهاد له تلل نو دا بچي به ورته راپاڅېدل او ورته به ویل چې ته مونږ چېرته پرېږدې. نو یو تفسیر دی دا دی خو صحیح خبره دا ده چې دا آیت په خپل عموم باندې دی او یوازې عوف ابن مالک نه هر انسان موږ کې هر یو زید عمر بکر سړی چې کله داسې سخت کار له ځي نو ښځه م ورته وي مزه بچي م ورته وي مزه یا چې کله داسې د زکات ټیم راشي انسان ډېر زکات ورکولي نو اکثر و چې هغه بچي به مصه خوري او دا ښځه به مصه خوري. نو دا الله رب العالمین عام کردار بیانوي د بچو د لاسه ګوره تاسو دین پرې نه دی چېرته وان تعفو که تاسو معافي وکړله وتصفحوا مخم واړو هدې مطلب دا چې کله ستاسو چا ظلمونه کول زیاتي کول نو معافي ورته وکړئ مخ ته بل طرف ته واړوئ. د دې نه مراد هغه امور دي کوم چې دنیوي امور دي ګورئ قابل د معافۍ. وتغفروا او بخښنه وکئ فإن الله بشک الله تعالی غفور بخښونکی دی رحیم همیشه مهربان دی. انما اموالکم اولادکم فتنه یقینا ستاسو بچي او ستاسو انما اموالکم بشک مالون ستاسو اولادکم بچي ستاسو فتنه دا امتحان دی ستاسو لپاره. دې د وجه نه خلک حلال او حرام تمیز پرېږدي. والله الله تعالی عنده د الله سره اجر عظیم لوی اجر دی وسره فاتقوا الله ما استطعتم. دا آیت د دین بل نرم آیت په قرآن کریم کې نشته دی. فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه ویرېږئ څومره چې ستاسو طاقت دی. په دې وجه باندې د دین چې څومره کارونه دي نو دا د طاقت مطابق. په طور مثال سفر کې روژه نیول ګران دي بس طاقت نشته نو پرېږدوه. بیمارۍ کې روژه نیول ګران دي نو پرېږدوه. نشي نیولی نو پرېږدوه وروسته چې طاقت میلاو شو. فاتقوا الله نو د الله نه ویرېږئ ما استطعتم څومره چې ستاسو طاقت وي واسمعوا اورئ واطیعوا خبر ومنئ وانفقوا مال ولګوئ د الله په لار کې خیرا لانفسکم یکن خیرا لانفسکم وي به دا غوره ستاسو لپاره. ومن یوق شح نفسه هغه څوک چې بچ شو د بخل د زړه نه فاولئک دا کسان هم المفلحون هم دي کامیاب دي. ان تقرضوا الله که تاسو قرض ورکئ الله لره قرضا حسنا ښایسته قرض یضاعفه دوچن بکی دا قرض لکم ستاسو لپاره ویغفر لکم بخښنه به وکړي تاسو ته والله الله تعالی شکور قدردان دی ستاسو د اعمالو قدر به وکړي حلیم نو صابر دی. عالم الغیب عالم دی په غیب باندې او شهادت عالم دی په شهادت باندې په حاضر باندې په ښکاره. العزیز دا زورور دی الحکیم حکمت والا دی. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. سورة الطلاق مدنی سورت دے 65 نمبر دے په قرآن کی 99 نمبر دے په نزول کی یو کم سلم نمبر د سورت الدهر او د سورت الانسان چې ورته ویل کېږي د هغې نه بعد نازل دی. ربط آسان دی په تیر سورت کې دا خبر وشوه کنه چې ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم ستاسو په ښځو کې او ستاسو بچو کې ستاسو دشمنان دي. نو په عداوت د بعضې ازواج او د بعضې اولاد ذکر شو. نو په دې صورت کې دا مسله بیانوي چې که چېرته دشمني لرې پورې لاړله نو جدا که طلاق وله ورکړه. ځکه ښځه ځان سمه ساته
چې دا ستاسو دشمني کې استاد دین خرابوي او داسې بچیم په کور کې مه پرېږده چې هغه تا ته نقصان درکوي. د دې صورت چې کوم موضوع د هغه بیان دی د امور انتظامی امور. په دې وجه باندې سورۃ النساء یو غټه سورۃ النساء ده، یو کبرا ده، یو قصرا ده. یو کبرا یو قصرا. یو سورۃ النساء غټه سورۃ النساء، یو ورکوټي سورۃ النساء ده، دا ورکوټي سورۃ النساء ده. نو که ستاسو یاد دی نو د سورۃ النساء موضوع موږ ویلو امور د دغه بیان د امور انتظامی، اسلامي سوسایټي تنظیم او دقه خبره دلته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی ای پیغمبره اذا طلقتم النساء چې کله تاسو طلاق ورکول وغواړئ خپلو بیبیانو ته. آیا پیغمبر خپلې ښځې له طلاق ورکړی دی؟ نو یو قول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سعودې له طلاق ورکړی او دویم نمبر حضرت حفصې له طلاق ورکړی. یو قول دا دی حفصې له طلاق ولې ورکړی دا د شهد په مسله کې، او سعودې له ورکړی دی د هغې وجه دا بیانېږي چې ورځ نبي علیه السلام راغی او دا خو چونکې د مکې وه د قریشو سره تعلق و، نو په بدر کې چې څومره خلک مړه وو د هغې مرثیې ویلې، نبي علیه السلام پې خفه شو. دا قول کمزوری دی. اذا طلقتم النساء مطلب دا دی قل لامتک، خپل امت ته دې ووایه چې کله تاسو طلاق ښځو له ورکوئ نو داسې مه کوئ چې دا ښځه چېرته اوبو راوړې ده او چې سم طلاق دې ورله ورکړل. نه دې څه اصول دي. فطلقوهن نو طلاق ورکوئ دې ښځو له لعدتهن. د لعدتهن معنا به اوس یاد ساتئ. په لعدتهن کې دا لام چې دی دې ته لام توقیت او لام وقتیه وایي، د حین په معنا باندې. حین عدتهن وقت عدتهن، طلاق ورکوي دې ښځو له لعدتهن فی وقت عدتهن، په وخت د عدت د ښځو کې، په وخت د عدت د ښځو کې. نو د امام شافعي رحمه الله په نیز باندې تا ته پته ده چې امام شافعي وایي دا لام پکې د توقیت دی او وقت د عدت خو تا ته پته ده چې عدت به ښځې کوي په څه باندې. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، معنا غړو ثلاثه اطهار. نو دې نه مراد طهر دی. مطلب تاسو ښځو له طلاق په طهر کې ورکوئ، په بیمارۍ کې طلاق ښځې له مه ورکوئ. ځکه د بیمارۍ نه اسې بیمارۍ کې خو ستاسو بیا اسې به د ښځې ته زړه به نه کېږي. په دې کې بیا به داسې شي چې په دې کې به ذاتي نفرت په دې کې انوال شي او بیا به حکم صحیح حاصل نشي. ځکه ابغض المباحات الی الله طلاق دی. نو لوقت فی وقت عدتهن، په وخت د عدت د ښځو کې چې هغه طهر دی، لہذا لام د توقید دی. دا معنا خو ټیک ده چې په وخت د عدت کې طلاق ورکړي، په وخت د عدت کې یعنی په طهر کې طلاق ورکړي. نو فطلقوهن لعدتهن، طلاق ورکوي دله په طهرونو د هغوی کې وقت عدتهن. د احنافو او د امام ابو حنیفه تحقیق دا دی چې لام د توقید دپاره نه دی. یاره دې مشهور متن کړم چې د غمو کې لږ څه شی ماسپښین نه لګېدلی دی په ما یې ونه کې چېرته جی چېرته وګورو په دې سر یې والا وکړو موږ دې خلاص کړي دې ځای ته لاندې وکړه. بس 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 پوزې کې راولې. ښه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا لام چې دی د توقید په معنا نه دی، بلکې دا لام په معنا د قبل دی. قبل نه راغی هجرت یې وکړه. لام په معنا د قبل باندې دی. قبل نو قبل به څه معنا شي؟ داسې به شي لعدتهن قبل عدتهن. قبل عدتهن چې تاسو د ښځو له طلاق ورکوئ د هغوی د عدت نه مخکې. نو تا ته پته د عدت د احناف په نسبت په حیض باندې راځي که نه. نو قبل عدت طهر شو که نو معنی یو ده، خو د لام د تعین په باره کې درته خبره ما وکړله. مطلب یې همدقه دی چې داسې ووایه فطلقوهن، طلاق ورکوي د ښځو له لعدتهن. د شوافعو معنا به داسې وکړو په وخت د عدت د ښځو کې. د احنافو معنی دا ده لعدتهن مخکې د زمانې د عدت د دوی نه، مخکې د زمانې د عدت د دوی نه. واحصل العدة او شمارې عدت د مدخول بها ګورئ. که ښځه مدخول بها ده نو عدت پې شته، او که غیر مدخول بها ده بیا په عدت نشته. نو احصل العدة دا د چا سره لګي؟ د مدخول بها سره نه، د مدخول بها سره لګي، د غیر مدخول بها عدت نشته.
ليس عليكم من عدة تعتدونها واتقوا الله دلان ویرگی ربکم بستاسو رب دے لا تخرجوهن دا خزمو باسیتاسو من بیوتهن دا غید کوروننا پا عدت کے بدا خز دا خاون پا کور کی ناس دے ناغی منگو فائدے ویلے وی پا صورت النساء کی بقرہ کی ولا یخرجنا دا خزب نوزی پخپلهم نوزی دا دا خاون پا کور کی بناس دے کی دیشی بھی جوڑ راشی الا ان یأتین بفاحشة مبینة الا ان یأتینا مگر کدا خزی راتلو کی کدا خزی راشی بفاحشة بحیائیتا مبینة خکار بحیائیتا تاسو ته مې د فاحشه یو وضاحت کړو کدا الفاحشه شي الف لام کې به زنا مراد ده او کړه دینه فاحشه مبینه نو دینه بیا دغه مراد ده بد اخلاقی زبان درازی د خزه مراد ده او که فاحشه نکره راشي نو بیا عام ګناهونه مراد دي نو دلته کې بفاحشه منعوت ده نکره په صفت باندې په نعت باندې دینه مراد څه دی بیا بد اخلاقی خزه زبان درازی په تندر مولا خوشي کې جزیز تورګي ان چې خزه په زبان درازه د طلاق هم جوړ کړی بیا هم د بکور کې ناس لکه قرضدار د بکور کې بیا ناس چې طلاق دی مور کړی او دا غي نه بس بد اخلاق هم دا په خپل کې سپېده دا پټي بواسا الا یاتین بفاحشه مبینه ولې دې عدت خو مقصد دا دی چې د خزه کې وسړي توب راشي انسانیت د بګرا شي خاون د بخاون وي او جواب قشانه بد اخلاقی کې بیا په دې باندې سګي وړي په خوري بیا الا یاتین مگر کذا خزه راشي بفاحشه مبینه عربی ایت چاغ بد اخلاقی دا وتلك حدود الله دا الله حدود دي ومن يتعد حدود الله سوچ تجاوز الله د حدود نو کی فقط ظلم نفسه یقینا ظلم وکړه په خپل ځان باندې لا تدري تا تبتنشته على الله چې شاید الله تعالی وسوجه د عدت پیدا صدا د عدت پیدا ذکر کړي لا تدري تا تبتنشته لعل الله شاید الله تعالی يحدث بعد ذلك پیدا کی پس د رجعی طلاقنا امرا یو کارو امر نو راسه امر د مراجعت دسی معنا وکا لعل الله شاید الله تعالی يحدث بعد ذلك پیدا کی پس د طلاق رجنا امرن بل خبره کی دی شبیر تی بد زلوشی رغبت د زوج ته مراد ده دا امر نو مراده رغبت الزوج الى امراته فاذا بلغنا اجلهن نو کله چې دا خزي ورسی خپل عدت په 3 تاریخ باندې په 3 تاریخ به دور مثال خزا طلاقی نو دون مخکې سوچ وکا فامسكوهن نو دا راوس تاسو وساتئ دا خزي څنګه وساتئ بان تراجعوهن بمعروف د معروف طریقې مطابق معروف مطلب دا چې کنزل منزل او سختی خبره او بد اخلاقی وسره چنه کې حالا او فارقوهن یا جدا کې دا خزي بمعروف د معروف طریقې مطابق نو معروف طریقه دا چې رجوع وتنه کې بس پرې دا هو معروف طریقه بداوي چې متعه الطلاق بولا ورکی واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا او گواهان با قائم کی تاسو ذوی عدل خواندان د عدل دو منکم پتاسو کی و اشهدو او گواهان با قائم کی پی ذوی عدل دو عدلان ذوی عدل دو عدلان ذوا عدل نشی که ده ذوی عدل ولی ذکر چی دا مفعول ده او ده تسنیه حالت النسبی سنگ ده پیاما قبل مفتوح بانه ده رجلین بشانه عدل عدلان خواندان د عدل دو خواندان د عدل منکم پتاسو کې چې کله طلاق ورکوي نو دلته به دوه کسان به وي د دې لپاره چې دا به سبا گواهی کوي واقیموا الشهادة لله واقیموا الشهادة پرکړی تاسو گواهی لله د الله لپاره کبل پر سبا چې حاجت راغې نو ګور بیا تاسو دې وکړي چې حاضری ماضری ته تاسو حاضر شئ ذالکم دا یعز به نسیت کی بدی حکمان من اغجاد کان یؤمن بالله چې په الله باندې ایمان راوړي والیوم الاخر په اخر ورځ باندې ایمان راوړي ومن یتق الله سوچ د الله نه ویریدو یجعل له مخرجا الله ورا او بسیت در پارا مخرجن طریقه د نجات طریقه او یاد نجات د ورنا نجات طریقه خو یاد ده چې د خزي بل پرستن کړي ده او خزه خاون څنګه کړل الله به بل راوځي خزه له الله خاون ورکی خاون له الله خزه ورکی او یا د نجات نه مراد نجات من النار دی ويرزقه وربك دلرا رزق من حيث ددس زینا لا يحتسب او چې دی ګمان نه کوي در تقوا پیدي د هغه زینا بل رزق ورکی چې د تبع اړو ګمان نه دی مطابق الله به ول ورکی او يتوکل على الله او سوچ توکل په الله باندې وکي فهو حسبه دا
کافی دی د پاره د توکل له کافی دی ان الله بشک الله تعالی بالغ نافذون کې د امر خپل کار لرا پورا کول کې د خپل کار لرا قد جعل الله یقینا ګرځول دی الله لكل شيء د هر څه د پاره قدرا یو خاص انداز او قدر خاص انداز د هر څه والله یئسن من المحیض په سورۃ توبه کې د حکم ویل شو چې المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء نو ذوات الحیض کو په درې حیضونو باندې عدت تیر کی کوم زنانا چې عائشه د محیض نه داغي بیماری نه راځي یا مستقل نه راځي بعضی خزې د سوي چې ابتدا نه اړو داغي بیماری راځي نو یا زنانا سند ایاس ته ورسېدله عمر د 45 سال نه یا 50 سال نه وو د 50 سال نه پس عام تر باندې بیماری بند شي او 55 سال نه پس خو بنديږي بیا د دې عدت بسنګي کدی د چرته خاون طلاق ورکی نو د دې آیسی په حق کې یو میاش قائم مقام د یو حیض دا لہذا دا بدري میاش تیری کی او یا صغیره دا معشوم جنید او چا په نکاح باندې ورکړی دا او د صغیری نکاح وکیږي کول نه دی بکار وکیږي او دا غي بیماری نه راغلی او خاون ور طلاق ورکړ دا بدري میاش تیری کی والله هغه زنانا اسنه چې نو امید شي من المحیض د حیضنا یا اسنا چې نو امید شي من المحیض د محیضنا من نسائکم استاسو د خزنا ان ارتبتم کستاسو شکر هغه په عدت د دې کې فعدتهن نو عدت د دې زنانا او ثلاثه اشهر درې میاشتې ده والله د هغه خزهم درې میاشتې لم یحزنا چې د هغه بیماری راغلی نه ده د صغر د وجنه او لم یحزنا دا معنا چې د ډېر کبر د وجنه بډاوال د وجنه باندې وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ او هغه زنانا چې خاوندان د حملونو دي حامل زنانا خو د حامل زنانا عدت بسنګي وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ او حامل زنانا اجلهن دا غي عدت ايزان حملهن چې وزګي خپل حملو چې خپل حمل وزګي هغه عدت ته وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ کدا مطلقه ده او کمتوفى عنها زوجها کدوانه دی وره کمطلقه ده او کمتوفى عنها زوجها ده دا عدت څه ده ايزان حملهن چې وزګي دا حمل خپل چې حمل وزګو نو بس خبره ختم شولا ومن يتق الله سوک الله نو ويريږي يجعل له من امره يسرا وبغیر زید در پارا من امره د پکار کی یسرن اسانتیا بولا ورکی در تقوا پیدا ده ذالک امر الله دا الله حکم نے انزله الیکم نازل کړی دیتا سوتا نازل کړی دیتا سوتا ومن يتق الله غسوکو چې ویریږي د الله نه یکفر عنه سیئاته لری بکره دنا د ګناهونه ويعظم له اجر زیاد بور کی دل اجر ويعظم له زیاد بور کی دل اجر بول زیاد بور کی دې ځکه یو مسله د اولات الاحمال کې دا اولات الاحمال چې کوم زنانه حامل ده نو دې باره کې خبر وشوله کدا مطلقه ده او کوم توفانه زوجها ده دا یو زنانه وا سبيعه اسلميه رضی الله عنها دې خاون مړ شو نو چې خاون کله مړ شو د دې په خېټه باندې حمل له دې په خېټه باندې حمل له وسوال لري چې د متوفى عنها زوجها عدت قرآن کې بل ذکر شوی دی ولا څنګه والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا سلور میاشتې لسرزي او دلته سوی واولات الاحمال اجلهن ايزعن حملهن چې د حامل زنانه عدت وزد حمل ده نو د دې زنانه کله چې سبيعه اسلمي وفات شوله نو ډېر زر داغي ماشوم پیدا شو ماشوم ډېر زر پیدا شو ماشوم په خېټه باندې نو 4 میاشتې لسو ځې خلري دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته اجازه ورکړه چې نکاح کولای شي دا یو اختلاف موجود دی چې کله زنانه خاون وفات شي او دا حامل وي متوفى عنها زوجها هم وي او حامل هم وي دا به کوم عدت تیری دا به اقرب الاجلین تیری ابعد الاجلین به تیری نو د دې په باره کې مثلا دا دا کله دې مدته د وضع مطلب د مدته د وضع لري وا مطلب دا پدې کې څنګه چې زنانا پوند شولا
نو د دې د بیماری د بندېدو میاشت چلو 2 میاشتې وي دي چې 2 میاشتې نو کم از کم 100 میاشتې پس ماشوم پیدا کېږي 7 میاشتې پس پیدا کېږي 7 میاشتې پس د دې په باره کې بیا علماو دا ویلي دي چې او دا فتوا د حضرت علي رضی الله عنه دا چې کله زنانه خاوند وفات شي مده د وضع لري دا نو هغه به داسې کار وکړي چې بیا به وضع د حمل به دا تیری او بالفرض که مده د وضع د دې لږه ده نو بیا د دې عدت چې دی نو 4 میاشتې 10 ورځې دی مطلب دا به ګوري چې دا به هغه ابعد الاجلین به تیری ابعد الاجلین کم عدت چې لري دی هغه به تیری لیکن عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې باب کې د طلاق په مسله کې هغه ته ډېر معلومات وو نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د حامل عدت مطلقاً وضع د حمل نو دا رأی صحیح ده نو د حضرت علي رأی ده ابعد الاجلین چې کم اجل لري دی هغه به تیری کم اجل لري دی هغه به تیری نو که 4 میاشتې لري وي هغه به تیر کی او که وضع د حمل لري وه نو دغه به تیر کی 4 میاشتې به داسې لري چې مطلب څنګه زنانه کونډه شول او په سبا یې ماشوم پیدا شو او د علي صاحب د فتوی مطابق دا به خاوند کره نه د خاوند کور نه بځي نو بلکې دا به 4 میاشتې لسو انتظار کوي لیکن ابن مسعود وایي چې د دې موده مطلقاً څه شی دی وضع د حمل او دا مستدل لا دی نه مستدل دی ایت استدلال کی چې اولاد الاحمال اجلهن ان يزعن حملهن په دې وجه باندې مسله یاد کړه چې په قران کریم کې د متوفا عنها زوجها 2 عدت بیان شوی دي یو حامله یو غیر حامله نو کوم چې حامله ده د غیر عدت په صورت طلاق کې ده او کوم چې غیر حامله ده د غیر عدت په کوم ځای کې سورۃ البقره کې اوس خوش خبر باندې دا مسله ده اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم اوس کومې ښځې د طلاق میلاو شو دا 3 میاشتې عدت چې ترې چېرته به ترې د خاوند په کور کې څنګه ژوند به ترې وی آی پي ژوند به غواړي نه کم ژوند چې د خاوند عام ژوند دی او خاوند هم زیاتې نه کوي ورسره اسکنوهن دې ښځو سکنا ورکړي دا اوسوئ من حیث په هغه ځای کې سکنتم چې تاسو اوسېږئ من وجدکم د خپل طاقت مطابق نو دا ښځو د خاوند په کمره کې پاتې کېږي د دې لپاره چې دې میز کې جوړ بېرته راشي ولا تضاروهن ضرر مه ورکوئ دې ښځو له لتضیقوا علیهن چې تنګي راولئ په دې ښځو باندې تنګ کې وتښتي وإن كن أولات حمل کدا ښځې حاملې وي تفصیل بعد التعمیم نو چې ښځه حامله ده نو اوس به د ډاکټر له بوتلل غواړي د دې بچي خدمت به کول غواړي نو دې نه به په دې خاوندانو ده فانفقوا علیهن نو تاسو خرچه وکړئ په دې ښځو باندې حتی یضعن حملهن حتی چې وضع د حمل د دې وشي حتی چې وزېږي خپل حمل فإن أرضعن لکم اوس که د دې دا مطلقه ښځه ده مطلقه ده او ستا بچی دی د دې په غېږ کې دی دا له پۍ ورکوي نو په دې خو پۍ نشته که نه بچی کله چې د خاوند په نکاح کې وي نو هلته به خپل بچي له پۍ ورکوي چې اوس کله خاوند طلاق ورکړل نو اوس خو د دې ښځې په ذمهوارۍ کې دا نشته دی چې خپل بچي له پۍ ورکوي نو خاوند ته وایي چې اوس ورته ټیک ټاک دله دیاړې ورکوه دا بقره کې موږ ویلو فإن رضعن که پۍ ورکړي دا ښځې لکم ستاسو لپاره دې بچو له فآتوهن نو ورکړئ دې ته اجورهن مزدوري د دې ښځو وأتمروا جرګه کوئ بینکم په خپل منځ کې بمعروف د معروف طریقې مطابق د بچي په باره کې جرګه هم کولی شئ نو داسې بیخي ورانه به نه کړي چې قیچي شوله بس ښځه خاوند طلاق میلاو شو بلکل دښمنان نه دي ښه ټیک ټاک مشوره کولی شي هم پښتو معاشره کې ښځه او خاوند بیا دښمنان دي چې که چېرته طلاق میلاو شو بلکل بیا دښمني نه دښمني نه ده بس عامه ښځه ده څنګه چې دا مې ښځې سره مشورې په ټایم کې سړی مشوره کولی شي نو دا ښځه اګر که ستا طلاق شوله خو مشوره سره بچي باره کې کولی شي واتمروا بینکم بمعروف جرګه کوئ په خپل منځ کې د معروف طریقې مطابق وان تعاصرتم که تاسو سختي کوئ یا وان تعاصرتم که ستاسو اختلاف راغی په مزدورۍ کې هغه ډېره غواړي ته لږه ورکړې وسترضع له اخرى نو پۍ دې ورکړي د ماشوم له بله ښځه یعنې ښځه لږه تنخواه نه لري ته ډېر نشي ورکولی بس اولې کور ته لینفق ذو ساعت خرچه دې وکړي مالداره من ساعت د خپل مدارۍ برابر ومن هغه څوک قدر علیه چې تنګ شوي ده په د باندې رزق د روزي نو هغې د خپل غریبۍ مطابق ورکړي فلینفق مما آتاه الله نو خرچه دې وکړي دغه مال نه چې الله ورکړی دی ده ته لا یکلف الله نفسا تکلیف نه ورکړي الله انسان دی الا مګر ما د هغې طاقت مطابق آتاها چې الله دې له ورکړی دی سیجعل الله زر د الله پیدا کړي بعد عسر د سختۍ نه پس یسر اسانتیا
وكأي من قرية عتت عن أمر ربها واستخف دنيوي شو وكأي من قرية نو ډیر کلی دسی کلی عتت عن أمر ربها چنا فرمانی وکړه د خپل رب د حکم عتت عصوت ورسوله د الله د رسولانو نه فرمانی ورسوله وعن رسوله د الله د رسولانو فرمانی وکړه فحسبنا من حساب کو د دې خزي سرا د دې کلی سرا حسابا شدید سخت حساب وعذبنا من عذاب ورقدل عذاب النكر عذاب ناشنا یا بد عذاب فذاقت وبال امرها بسكو انجام د خپل کار وكان عاقبه امرها خسرا او انجام د کار د غیتاوان اعد الله واستخف يغروي تیار کړی د الله تعالی لهم د دې لپاره عذاب شدید سخت عذاب په آخرت کې فاتقوا الله د الله نه ویریږي یا اولي الالباب عقل والا خلقا الذين امنوا قلما اخلق چې ایماندار دي قد انزل الله یقینا الله نازل کړی لیکن تاسو ته ذکرن قران رسولا ارسل رسولا دا مفعول مطلق شریعه تفسیر مطابق یا دا رسولا چې ده دا بدل د ذکر نه ده دا مبدل منه شو ذکر سره رسولا دا رسول له یتلو علیکم آیات الله چلولی بتاسو د الله آیاتنا مبینات کارا لیخرج الذین ذیر پارو باسی هغه کسان امنو چې مان راوړ دی او عمل الصالحات نه کمال کړي دي من الظلمات لتیرونا الى النور ناتا ومن یؤمن بالله سو چې ایمان الله باندې راوړي او عمل صالح نه کمل وکي دخل داخل مکه الله جنات جنتون دا تجری من تحت الانهار چلیږي بالا نه داغه نهرونه خالدین فیها مشبوسیږي پاږي کې ابدا همیشه د پاره قد احسن الله یقینا الله بخیسته ورک له د رزق رزق په جنت کې یا الله خیسته کړی د لرا جنت کې رزق الله الذي الله ذات خلق السبع سماوات چې پیدا کړی او اسمانونه ومن الارض دزمکنا مثلهن فشان د اسمانونو ومن الارض مثلهن د دې تشبیه دوه معنی دي یو معنا دا ومن الارض مثلهن تشبیه په عدد کې راځي څنګه و اسمانونه بند کړل کنه پړغه کوي ومن الارض مثلهن تشبیه په العدد دا معنا دا چې څنګه و اسمانونه دي نو زمکې دي تشبیه په العدد دویم نمبر ومن الارض مثلهن دا تشبیه په عدد کې نه بلکې دا تشبیه په خلقت کې دا څنګه چې الله اسمانونه پیدا کړل دغه ځای الله زمکه پیدا کړل ومن الارض مثلهن سوق چې د عدد قائل دي نو زوزمه کې څنګه دی بیا څنګه جمهور رائے ده نو د وزمه کو بیا دوا تفسیر دي صحیح تفسیر سو په نورم دي لکه یو د دې مطلب دا دی چې د وزمه کو مراد و طبقی دي د څه نه چې زمکه د بیا اسمان دی بیا زمکه د بیا اسمان دی متلاصقتن دی وا دوا درې که تاسو ته دا کویان کته دي کنه په دې کویانو کې د تیهونه مختلف جوړ شي یو ته دی بل دی بل په دې انداز باندې دا یو بس لګیدلې دي تباقا بعضها فوق بعض او دویم نمبر د دې قول دویم قول په دې کې دا دی چې دنه دا و بر اعظم مرادي وਹੀ سي یعنی دسه ځکه لاندې نه داسي یو بر اعظم بل لکه څنګه چې و بر اعظم دي نو بیا مثلهن دا معنا ده او د دې سره پکې زاد المسیر یو بل تحقیق دی عجیب غني و یو زمونږ د ازمکه ده دی ول انسانان دي یو لاندې زمکه د پاغي کې ریح دی هوا د پاغي کې دوی کې هوا ده یو پدریم کې بیا سری پاغي کې حجارت جهنم پدریمه طبقه کې بیا کانی دی وي الا دی بیا کانی دي پر رابعه کې پسلورمه طبقه کې سری وي پدې کې بیا یو احجار جهنم دی بل پدې کې کبریت جهنم دي کې هغه خاص کانی دي خاص چې دا غي نور تیز بلیږي دا خاص مواد دي دین مراد لکه څنګه د ماچی په سر چې دا کوم مساله ده کنده د مسالو نه ډک یو ځای دی دا شو په پنځم کې سدي په پنځم کې بیا حیات جهنم ماران روانه دی وکي بیا ماران روانه پشپغم کې سدي عقارب جهنم په دې کې بیا لړمانان دي او په اوم کې ابلیس ذات ذات المسیر یو عجیبونه تحقیق دی بس مفسرین دي لیکلي دي نقل کوپر نه باشد دا تفصيلات په حدیثو کې نه راغلي داسې بس دا بني اسرائیل واقعات دي قصې دي څنګه چې دلته د نیکیو د بدی قصې وي او دا د نیکیو بدی قصې هغه هم کولې د ځان به د قسمه سوال صحیح خبر هم دقه ده چې دینه مراد یو تبقی دي لاندې او یا د مراد و غړ بر اعظم دي کدا تشبیه په سک شي په عادت کې شي او دویم قول خدای چې تشبیه په عادت کې نه ده بلکې صرف په خلقت کې دا چې زمکه الله پیدا کړل خالق اسمانونو الله دی د زمکه الله دی یتنزل الامر بینهن نازلیگی حکمنا بینهن یتنزل الامر حکم نازلیگی نو قرآن نازلیگی
بینهن د ځمکې او د اسمانونو په دې منځ کې. نو امر نو مراد یو قرآن دی چې قرآن نازلېږي، او دویم د امر نو مراد تقدیر دی. لیتعلموا د لپاره تاسو یقین وکړئ ان الله بېشک الله تعالی علی کل شیء پر څه باندې قدیر نو قدرت لرونکی دی. وان الله بېشک الله تعالی قد احاط بكل شیء علما، یقینا احاطه کړی دا د هر څه نه، یقینا راګیر کړی دي، قد احاطه راګیر کړی دي بكل شیء هر څه علما په خپل علم کې. جی بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك. دې سورت التحریم وای، سورت التحریم، سورت النبی ته وای. دا مدنی دی، 66 نمبر دی په قرآن کې، 107 نمبر دی په نزول کې، د حجرات نه بعد نازل دی. د دې سورت ربط د مخکې سورت صدا دی چې په تیر سورت کې امور المعاشرت بیان شو، امور انتظامی بیان شو، د ښځو سره څنګه ژوند تېری. په دې صورت کې د هغې د حقوقو ذکر دی، ذکر د حقوق دی. مخکې د زنانو سره معاشرت، اوس د هغې د حقوقو ذکر دی. یو ربط بل هم دی چې په تیر صورت کې هم د طلاقو ذکر او په دې کې هم د طلاقو ذکر دی. خو په هغه تیر صورت کې طلاق حره او په دې کې د طلاق الامی ذکر دی. طلاق الحره د ازادې ښځې طلاق به څنګه وي، په دې کې طلاق الامه ده، وینځه. دی په شان نزول کې دوه واقعې راغلي دي. یو واقعه هغه ده چې امام نووي رحمه الله او دارنګه په سنن د بیهقي کې راغلی ده، او هغه داسې وه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ حضرت ماریې ورته ویل د الله رسول که ته خو خفه کېږې نه د پلار که به زه لاړه شم، نبي علیه السلام یې لاړه شه. نو کله چې هغه د پلار که روانه شول او د دروازې نه وتله، په دې کې نبي علیه السلام د ماریې کمرې ته لاړو او حضرت حفصې کمرې ته لاړو. حفصه لاړله که نه د هغې کمرې ته، او ماریې ته یې ویل چې دې خوا راشه. حضرت ماریې قبطیه د هوینځه وه. نو چې کله نبی علیه صلوات والسلام دننه لاړو، خپله کمره را بنده کړله، نو حضرت حفصه واپس راغله. او چې کله نبی علیه السلام به راووتو ورغللو، ورته یې ویل چې ګوره ته زما کمرې ته زه دې ولېږلم او ځان کمرې ته دې وینځه راوستله. نبی علیه السلام داسې د بشري تقاضي مطابق داسې خامخا لږ هغه حیا سړي ته ورشي چې ګوره دا پردۍ کمرې ته ما بغیر اجازې دا کار وکړو. نو نبي علیه السلام ورته ویل چې ته خفه کېږم او زه به داسې وکړم چې دا ماریه به په ځان باندې حرام وکړم، نور به زما زه به داسې نه ساتم. خو یاد ساته ګوره دا خبره چاته ونه کړي. امام نووي رحمه الله فرمایي چې نبي علیه السلام اوته ویل ټک ټک د حضرت حفصې دروازې حضرت عایشې دروازې وټکوله چې که خیر حضرت مریم پر رسول الله باندې حرام کړله. نو دا آیت د هغې په باره کې راغی چې یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله لک. هغه څه ته ولې په ځان حرامې چې الله تعالی حلال کړي دي. یو دویم نمبر کوم چې بخاري کې کوم حدیث کې راغلی دی د جابر رضی الله عنه چې دا واقعه اصل کې د عسل واقعه د شهد واقعه ده. هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو داسې ترتیب جوړ کړی و چې د مازدیګر د مانځه نه پس به نبي علیه السلام د هرې بیبي کمرې ته ورتلو. دا ټیم نبي علیه السلام مشترک ښودلی و، دا د مازدیګر د مانځه نه تر د ماښام د مونځ پورې، ځکه 9 بیبیانې د نبي علیه السلام به یک وخت ژوندۍ وې. 9 بیبیانې د یوې ښځې سره ژوند تېرول ګران کار وي، نو بیا 9 بیبیانې ساتل خو ډېر ګران کار دی او د ټولې خوشحاله ساتل. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به ګرځېدو، د هرې بیبي که به چې چا څه تحفې راوړې وي که نه، نو دې ټایم به نبي علیه السلام ساتلي وو. نبي علیه السلام بادشاه و، ځکه چې د هرې بیبي ته خوښ شي زما خاوند له زه ښه څه ورکړم او دا ځان باندې زه مین کړم. نو زینب رضی الله عنها هوښیاره وه ډېره زیاته، زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها هوښیاره ښځه وه. نو دې داسې کار کړی چا وله شهد مهد راوړی. نو کله به چې نبي علیه السلام راغی، نو زینب رضی الله عنها بوله په دغه ټایم کې د شهدو شربت کوو،
نو چې په بله کمره کې به 15 منټه تېرول، په دې کې به 15-20 منټ تېر کړل. زینب هوښیاره وه، د شهد و شربت کول په دې غټ کافي ټیم لګي. دا شهد په اوبو کې لړل، په دې طریقه باندې به د نبي علیه السلام سره خبرې اترې ډېرې وکړلې او بیا یې په شهد وڅښل، ځکه چې نبي علیه السلام یې خوښ و. د دې شي نه دا نورې بیبیانې خبر شولې چې دا نبي علیه السلام د زینب په کمره کې ډېر وخت تېروي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې شربت څکي او دا شهد نور چا سره نه و. دا کار نور هم کړی وی، چې دی په شهد و شربت څکي که نو بل دی بل شربت څکي، خو نه غربت. نو حضرت عایشه او حضرت حفصه په خپل منځ کې د دې بل سره ګډ جوړ وو او دوی بل څه کمرې لګېدلې وي. نو دوی چې نبي علیه السلام د دې ښځې سره ډېر وخت تېروي او اتفاق دا و چې د حضرت عایشه او د حضرت زینب په منځ کې تعلق ښه او خراب جوړ نه و. د حضرت زینب او د حضرت عایشه په منځ کې ښه تعلق نه و، ښه تعلق یې نه و. یو وخت کې بل منځ کې خبر راغله، نبي علیه السلام د حضرت عایشه په کمره کې ناست او په دې دوران کې د حضرت زینب دا ویل دی ولا چېرته لږ غوښه راولېږله، غوښه راولېږله ورله. نو چې کله حضرت عایشه راغله دا غوښه چېرته وه؟ وایي چې دا دې ګاونډۍ رالېږله. ویل دا خپلې ټولو اوغزې ته یې وشاوتې ګزار کړو. ویل د خپله کمره کې دله ولې نه رالېږي چې زما کمرې ته رالېږلې ده. نو دا د دې او دا خو بشري تقاضا ده، څه ګناه خبره په دې کې نشته. لکه د انسان یو خوښي بله نه یې خوښ که نه، په دې کې څه ګناه خو نشته. د انسان به یو کس خوښي بل به یې نه یې خوښ. اوس په زور خو ته څوک په ځان په چا نشي خوښولی چې راته وایي زه ما خوښ که خامخا. نو دوی ویل چې نبي علیه السلام د دې نه اړه وبه، څنګه به اړو پلانینګ یې وکړو. الله د هر څه خبر دی. یو بل ته ویلو چې کله نبی علیه السلام راغی نو موږ به داسې خوله به پټه کړو. داسې نبي علیه السلام وایي چې ولې؟ موږ چې څه بیره باندې راغی ستا د خولې نه، څه شي بي دی؟ نو ورته به وایو چې ستا نه د اوږکۍ، اوږکۍ پېژنې څو؟ موږ د اوږکۍ وایو، د پیازو په شاني په دې شړو کې کېږي، د اوږکۍ بي د نه ځي. موږ د دې معنا د اوږکۍ کوو، اگر چې صابیف صاحب به د دې معنا کوله ګندنه. ګندنه زه نه پېژنم، خو دا د پیازو په شانتې پاڼې ده. څوک پېژنې تاسو ګندنه؟ ګندنې ته مغافیر اصل کې وایي، ګندنه پښتو کې د ګندنه وایي چې په تا نه د مغافیرو بې راځي. نو هغه به وایي چې څنګه د مغافیرو بې راځي؟ نو موږ ورته وایو چې تاسو خوړلي، دا به ظاهر وایي چې ما شهد خوړلی دي. نو موږ ورته وایو چې چېرته د شهد او رماشۍ د مغافیرو به یې ناسته او د هغې نه سره رسمه سره ښکلی دی او دا شهد یې داسې خراب کړي. حال کې نبي علیه السلام په غیب ونه پوهېدو د شهد و مچۍ د مغافیرو په خوا هم نه ورځي. د شهد و مچۍ دومره پاک مخلوق دی چې دا ګنده ځای نه ورځي. تاسو چېرته لیدلی دی چې دا مچۍ په ګندګو ناسته ده چېرته؟ نه، نشي لیدی. نبي علیه السلام خو نه پوهېدو چې نبي علیه السلام د حضرت حفصې کمرې له اول راغی. ویل چې د چا کمرې ته ورغی نو دا خبره به هغه کوي. نو هغه داسې لرې شوتې لولې ویل ما منسو اني اجد منک ریح مغافیر، د مغافیرو بیره باندې راځي ستا نه. نبي علیه السلام چې والله ما اکلت المغافیر، ما خو مغافیر نه دي خوړلي. څه دي خوړلي دي؟ نبي علیه السلام ورته راځي وی شربت مثلا شربت چېرته و؟ حضرت زینب کرو ویل ښه ده هغې کرو. دا نو په شربت کې مغافیر څنګه وي؟ دا مچۍ چېرته راغلې ده او په دې مغافیرو باندې ناسته ده. نبي علیه السلام خفه شو، ځکه چې نبي علیه السلام ته خو دا پته وه چې زما خوا له فرښتې راځي او د ګنده بي نه د هغې نفرت وي. نو دې حضرت هغه ته ویل حفصې ته چې ته څوک خبروم چې زینب رضی الله عنها خبر نشي، خو ما په ځان باندې شراب دغه حرام کړل، دا ګبین او عسل په ځان باندې ما باندې. خو هغه چې کله نبي علیه السلام راووت ویل چا ته وایم؟ نو حضرت حفصه راولګېدله او حضرت عایشه ته ټوله خبره وکړله. نبي علیه السلام ورته ګیله وکړله چې تره خبره څنګه داسې کړې ده؟ تا ته چا ویلي دي؟ دا خیال دا و چې دا به د حضرت عایشې ویلي. ویل نه ماته الله ویلي دي. نو الله حکم راولېږو چې یا ایها النبي ای پیغمبره لم تحرم ولې حرامېتو ما هغه شی احل الله لك چې الله حلال کړی دی ستا دپاره. دا یا عتاب دی، تنبیه د تنبیه، داسې مه کوه، ستا حق نه دی. تحلیل او تحریم د حق د الله دی. دویم دا چې دا خطاب د شفقت دی. ای پیغمبره ولې په ځان باندې هغه شی حرامې چې هغه ستا دپاره حلال دی؟ ماریه درله حلاله ده، شهد درله حلال دي، مه کوه داسې. دا شفقت دی. جمهور وایي چې دا تنبیه ده. تبتغي مرضات ازواجک، ته غواړې خوشحالي د خپلو بیبیانو، ښځې خوشحاله او په ځان باندې حلال حرامې. د تبتغي مرضات ازواجک نه معلومیږي دا چې دا خطاب د عتاب او د تنبیه دی. والله غفور بخونکی دی، رحیم همیشه مهربان دی. قد فرض الله لکم، یقینا جایز کړی دی الله ستاسو دپاره تحلة ایمانکم، پرانیستل د قسمونو ستاسو. فرض کړی دی مطلب جایز کړی دی. قسم دې مات کړه او شابه کا شهد وخوره. نبي علیه السلام کفاره ورکړله
او قسم مات کو والله مولاکم الله استاسو دوست دے وهو العلیم دالله هو دے الحکیم حکمت والا دے واذ اسر النبي کله چې پټه خبر وکړه د بغوت کې نبی عليه السلام الی بعض ازواجه واذ اسر النبي کله چې پټه وکړه نبی عليه السلام الی بعض ازواجه وی خزته حدیثا یو خبره په خپل خوځ کې وی خزته یو خبره حبسه چې ما په ځان باندې حرام کړل سو په ځان باندې بیا ماریا حرام کړل او یم په ځان باندې شهد حرام کړل فلما نبأت به کله چې د حبسه خبر ورکو عائشه لا به په دی باندې فلما نبأت کله چې حبسه خبر کړل عائشه به د دې حدیث نه د دې خبرنا واظهره الله والله کار کو دا خبر بد علیه په دبانی واظهره خبر ورکو د دینه الله الله واظهره الله کار کړل دا معاملات الله تعالی علیه په پیغمبر باندې الله دا معاملات پیغمبر ته کار کړل څه مطلب اظهره خبر کو اظهره دا ترکیب د سی وګ دا معنا کې فرق راځي اظهر فعل شو او الله فاعل له ضمیر چا تراجه دي ده ضمیر نبی تراجه دي نو اظهره خبر کو در الله الله واظهره خبر کو د پیغمبر الله الله علیه پس باندې په افشاء د راز باندې په افشاء خبر باندې چې خبر خور شوی دی عرف بعضه اعرض عن بعض عرف نبی علیہ السلام خکار کړلا بازه نیمه خبره وارزا او مخې واړه وان بازین نمینا اسی په اشاره کې حضرت حفصه ته ویلو ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې څوک زورنه چې ګوره تا د ماده خبره کړې او تا داسې وکړه دا تاویلی ماویلی دی نبی علیہ السلام په دې تنګېدو بعضی انسانان بعضی خزي هغه بس دای شو خو لګي او هغه خبره نه پرېږدي نو نبی علیہ السلام بس اشاره کې خبر وکړه ځکه چې العاقل تکفیه الاشاره عاقل له اشاره کافی ده فلما نبأها به فلما هرکلا نبأها چې پیغمبر خبر کړلا حبسه به د دینا خبر کړلا چې تا راز دغه کړی دی راز تا پاش کړی دی قالت اول ورته د حبسه نبی علیہ السلام تمن انبأ کچا خبر کړی ته حاضر دینا د خبر ته کړی چا قال نبأني العليم الخبير دا عرف بعضه اعرضا بعضا معنا دا چې نبی علیہ السلام حبسه ته رسیوي چې تاسو خبر لیک شوی دا نو ته چا ویلې دي ولذا الله خبر کړم نبأني خبر کړم مزو العليم هغه په ذات الخبير خبردار ذات ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما ان تتوبا الى الله کتا سو توبه ویستلا الله تعالی دا بدر لخی ولی زکا چې فقط سوغت قلوبکما یقینا کاږي شوی دي تاسو زړونه ظلم کاږي شوی دي ان تتوبا الی الله کتا سو توبه واسي الله تا نو واسي پتوبا ولی فقط سوغت قلوبکما یقینا کاږي شوی دي تاسو زړونه کوم کوګوال راغلی د دې آیت څه معنا ده د دې آیت دوه معنی دي یو خدا معنا ده فقط سوغت قلوبکما عن الحق د حق نمزونو ګره کاږي شوی دي زما خلاف هم پلانینګ کړی دی په ما باندې حلال شی حرام کړی دی او دا خو ګناه ده چې سړی حلال شی بدن حرامي دا خو الله منع کړل جمهور په پسې دغه معنا کړل پروس کړل تفسیر کې تقریبا ما سلس دولس تفاسیر راوړو هغه حواله ما دي طالبانو ته خود لوي چې هر غټ مفسر دغه معنا کړل یو معنا په دې کې دا چې فقط سوغت قلوبکما نو سوغت د مالت په معنا ده څه مطلب ان تتوبا الی الله کتاسو توبه وسل الله تا فقط سوغت قلوبکما نو تاسو زړه توبه ته مایل شي ویله حضور باسي یو معنا دا علماء وکړل نو ټیک ده دا معنا هم صحیح ده غوړه معنا دا بلې و زیات څه بحث دا بلې لګي ډاکټر اسرار مرحوم هغه په زما خو خړر خوخ ده بدی مې نشي البته یو وخت په دې لیونتوب راغلی و یو وخت داسې لیونتوب په دراغلی په خپل باندې ویلي دی وي زما په ژوند کې درې حادثات راغلي زما ژوند درې حصې دي یو زمانه هغه وه چې کله زه په میډیکل کالج کې وم MBBS یې کړی ډاکټر و د کلاس ډاکټر عام ډاکټر نه و زه په اسلامي جامع طلبه کې وم د مولانا مودودي رحمه الله د لټریچر سره زه اشنا شوم وی زما د مولانا مودودي سره داسې مینه و داسې محبت و داسې محبت چې ما ویل چې د مولانا نه بل غټ عالم رشته خو بس دنیا ده کنه بیا یو وخت راغی د ماچی ګوټ په اجتماع کې د مولانا صاحب اختلاف راغی او جماعت اسلامي پرې خورو او د مولانا مودودي سره مخالفت شروع کو بیا وې دسي مخالفت مو کو دسي مخالفت
چې ما د خپل لایبرری نه د مولانا تفهیم او ټول کتابونه لري کړل. لکانو توجه کو ډېر خبرې مکوئ چې ما د مولانا مودودي رحمه الله ټول کتابونه ما د خپل لایبرری نه ویستل، تفهیم مې لري کو. د مولانا ذکر په ما باندې بد بلګېدو، ویل ډېر سخت بد بلګېدو. نو په هغه زمانه کې دې صاحب چې کوم زهر کړلی دی کنه، دې دوران کې ډېر خطرناک کتاب یې لیکلی دی مولانا مودودي رحمه الله باندې، الزامات یې لګولي دي په مولانا مودودي رحمه الله باندې. او په هغه وخت کې چې کله معمولی غونې داسې دې ته په نظر باندې یو غلطي راغلې ده، نظر ولګو دا بیا بندېږي چې معمولی غونې داسې څه غلطي دې ته ښکاره شوې ده، نو بس هغې له ډېر بڑا چړاکه زور ورکړی دی. نو په دې ځای کې ډاکټر اسرار مرحوم دروغ ویلي دي، ډېر زیات غټ دروغ. زه ځکه دروغ ورته وایم چې دروغ دي، اگر کړی لوی سړی دی. او هغه وایي چې جمهور مفسرین په دې ځای کې معنا کړې ده چې فقط فقط قلوبکما، ستاسو زړونه چې دي دا توبې ته مایل دي. خو مولانا لیکلي دي چې ستاسو زړونه کاږي شوي دي، نو دا د قرآن تحریف کړی دی. اوس اسرار صاحب چې ژوندی وی نو ما ګوره دا تفاسیر وړی وی چې اسرار صاحب ته لږ سترګې کلاو کا، دا خو جمهور مفسرینو دغه معنا لیکلی کوم چې مولانا مودودي رحمه الله لیکلی. د بهر تقدیر خو هغه اختلاف کړی دی، بیا لرې پسې تللی دی. خو بیا وایي چې په خپله باندې زما په ژوند کې دریم دور راغی چې ما سره د خپلې غلطۍ احساس پیدا شو. او څنګه پیدا شو؟ خپله کیسې لیکلې ده. وایي چې زه کله امریکې ته لاړم او دا مولانا مودودي رحمه الله په هغه زمانه کې بیمار و، خپل زوی بوتلی و ډاکټر لا بفلو هسپتال دی په امریکا کې، بفلو. نو هغه بفلو ته زه تلی وم هسپتال، بفلو ریاست کې زما هسپتال کې زه بیمار و مولانا مودودي رحمه الله. نو د مولانا یو ګرده وه او دغه ګردې مولانا تقریبا 3 اپریشنې کړو، تکلیف و ډېر زیات. نو اخر عمر کې زوی بوتلی و علاج لا. ویل زم اتفاقي خپل تنظیم په دوره باندې امریکې ته تللی وم، په ټورنټو کې وم. ټورنټو د امریکې بل ریاست دی. ویل هلته زه خبر شوم چې مولانا مودودي رحمه الله چې دی دا بیمار دی او راغلی د امریکې ته. ویل ما وویلو چې زه د مولانا خواله ځم تپوس لی ځم. خو دلته یو خبره شوې وه چې کله زما د مولانا سه ورانه شوله، وایي ما به ډېر څه ویل، خو دې مولانا مودودي رحمه الله زما نوم هم چېرته نه دی اخیستی، زما خلاف یې څه نه ویل. مولانا و. ویل یو ځل چېرته یو ملګري ډوډۍ کړې وه، نو مولانا مودودي ته چا وویل چې ته خبرې چې اسرار صاحب خو لکه داسې داسې خبرې په تا پسې کوي. ویل مولانا ویل چې ڈاکٹر اسرار صاحب جو بھی کر رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. بس دا خبر درې ټکي ویل زما باره کې چې ډاکټر اسرار جو کر رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. بس دا پرېږدئ، غیبت مه کوئ. ویل دا خبر ما ته چاره ورسوو چې زما باره کې چې ما د مولانا خلاف خوله وکړه، دا کتابونه مې ولیکل او هغه سړی زما په باره کې چې دا ټیک وایي چې څه وایي. ویل ما به چې دا څه کوم داسې کوي. په هغه وخت کې زه ډېر خفه وم چې غلط کار مې کړی دی. ویل بیا مې په امریکا کې وایي چې زه د مولانا خواله ځم. ویل ما ویل ملګري ته وایي چې ګاډی راوله وځو بفلو ته. چې کله زه د مولانا د زوی سره ملاو شوم، ویل ما ته ویل چې باباجي ته ډېر یادولي، مولانا مودودي یاد کو. بس ویل دا ټکې زما دپاره بل د ټوپک ګزار. ویل ما دومره وژړل په هغه ځای کې. چرمان لږ مخکې راغلی وی د مولانا نه معافي غوښتلی وی، خو بیا وایي چې زه انشاءالله د محشر په میدان به د مولانا مودودي نه معافي غواړم او زما یقین دی چې ما به معاف کوي. دا د ډاکټر اسرار د خولې الفاظ دي چې زه به د محشر په میدان کې د مولانا نه معافي غواړم او زما یقین دی چې ما به معاف کوي، ځکه چې زه پوه یم چې زما سره ډېره مینه وه. بهر تقدیر دا تفسیر یوازې مولانا نه دی، دا یوازې اسرار صاحب نه دی کړی، نورو خلکو هم کړی دی مولانا پسې. په دې ځای کې تفهیم القرآن عجیب خبره دا ده چې په مولانا باندې د سلو نه زیات اعتراضات شوي دي، صرف د یو سوال جواب یې کړی دی، هغه د دې سوال جواب یې کړی دی. د بل سوال جواب مولانا په خپل ژوند نه دی کړی، د یو سوال جواب یې کړی دی. هغه دا ده چې په دې آیت په تفسیر کې تفهیم القرآن د ابن کثیر چې څومره عربي عبارتونه دي هغه ټول نقل کړي په اردو کې. د بخاري حدیث دی چې ان تتوبا الی الله کې هغه دا ده چې حضرت عبدالله ابن عباس دی غالبا یو ورځ راځي که تاسو توبه وایستله. ویل ما ویل عمر صاحب دی چې امیر المؤمنین چې د ان تتوبه نه څوک مراد دي، دا کمې ښځې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دي. دې نه معلومېږي دا چې صحابه دومره باادب وو چې دې آیت تپوس یې هم نه کوو چې دا کمې ښځې وي، دا پروا یې نه کوله، بس 2 ښځې وي. د پیغمبر علیه السلام د کور دننه رازونه نه ښکاره کول، په دې وجه باندې چا کور رازونه به نه ښکاره کولې، د چا په کور کې معلومات کې چې دې ښځې ته څه ویلو، که د ښځې خاوند ژوند دی. حضرت عمر ویل اودس کو ماته وی چې مړه خو یو زما لور او بل د ابوبکر لور وه که نه، عایشه و حفصه وه. وی بېرته قصه وه چې قصه درته کوم.